बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दवाई जर्मन नूरनो रूमी लर्न چې تاسو ټول بخیر. څنګه چې هر کس د خپل کار لپاره یو مهنت کوي، یو تګ کوي چې زما کار د مخکې ښه شي یا په دې کې نور تبدیلي راشي، په دې کې نور ښه والی راشي، نو دغه شان مونږ هم یو د خپل ځان لپاره د نور خلکو لپاره مهنت کوو، په خپل ځان د اسلام راوستو او نور خلک د اسلام ته رانږدې کېدو چې د نور خلک هم د اسلام ته رانږدې شي، او په خپل ځان هم کوشش کوو چې مونږ کې دا هم د اسلام چې کوم دی دا مونږ کې خپل هم دننه راشي. نو دغه شان مونږ هر کال د ماشومانو دستربندي کوو. زموږ په مدرسه کې د ماشومانو دستربندي کېږي او په هغې کې د ملک او د پښتونخوا د صوبې غټ غټ علما کرام دا چې کوم دی شرکت کوي مونږ سره، د دې لپاره چې مونږ د هغې نه دوا والو، مونږ د هغې دواګانو کې مونږ هغې سره په بابرکت محفل کې کښېنو او هغې مونږ دواګانو کې مونږ هغې ووینو، مونږ د هغې نه سجده کړو. نو دغه شان په دې کال باندې هم زموږ په مدرسه کې په تدریس القرآن سواریان کې په محله شیرانم کې چې کوم دی نو دې کال هم په 21 تاریخ باندې په 8 بجې به پروګرام سټارټ کېږي. په هغې کې به مونږ سره د حقاني مدرسې لوی شیخ الحدیث حضرت مولانا مقبول الله بابلي صاحب او دغه شان لوی عالم د حقاني او د خیبر پښتونخوا حضرت مولانا دیر بابلي صاحب دوی به شرکت کوي. زموږ د خپل کلي حضرت مولانا شجاع الملک صاحب دوی به شرکت کوي او زموږ مفتي زموږ استاد محترم صاحب مفتي عبدالکبیر صاحب دا به چې کوم دی نو هغوی به پکې هم شرکت کوي. دغه شان مفتي اکبررحمان صاحب به چې کوم دی هغه به مونږ سره تشریف فرمایي او نور ناخوانان او نور علما کرام به چې کوم دی د نږدې د لرې دا مونږ سره ټول دلته کې تشریف فرمایي. نو زما تاسو ملګرو ته خواست دی چې تاسو په 21 تاریخ 8 بجو له تقریبا 8 بجو 8:30 بجو له دلته کې ځان ورسوئ او مونږ د دغه علما کرام نه مونږ ته هم څه پیدا حاصل شي، تاسو ته هم څه پیدا حاصل شي. مونږ ته پکار دی چې مونږ وختي راشو، هغې سره کښېنو، پاسو د هغې نه دعاګانې واخلو، هغې د بابرکت محفل کې مونږ کښېنو، د هغې نه سجده کړو. الله دې مونږ ته په دې عمل کولو توفیق راکړي.